او فرمایل چې کله د تاسو نه یو انسان مړ شي لا تدعوا على انفسکم نو ځان ته خیرې مه کوئ ځان ته خو څوک خیرې نه کوي که نه وي ځان ته خیرې مه کوئ په دغه وخت کې زمونږ د خولې نه داسې عجیبه کلمات وځي چې هلته به فرشتې آمین کوي فإن الملائکة یؤمنون على ما تقولون څه چې تاسو وایئ فرشتې پې آمین کوي بعضې خلک وایي چې یا الله زما پلار وفات شو ما هم ورسره واخلئ فرشتې پې آمین وکړي زما مور وفات شو ما هم ورسره واخلئ مختلف انداز دی د هر ځای زه خو تباه شومه فرشتې پې آمین وکړي تباه زه خو هلاک شومه زما خو هېڅوک نشته په دنیا کې ستا نه بغیر فرشتې پې آمین وکړي نو په دغه وخت کې به داسې کلمات نه وی ورنه فرشتې آمین ته ولاړې دي دغه وخت کې به د خیر کلمات وی د دغه مړي دپاره د مغفرت دعا اللهم اغفر له یا الله د مغفرت وکړي یا الله دا معاف کړي وارحمه یا الله په ده باندې رحم وکړي والحقه بالرفیق الاعلى یا الله دا دغه بهترین دوستانو سره په جنت کې یو ځای کړي او کوم انسان چې قریب الموت شي د دپاره درې قسمه کلمات شریعت ښودلي دي چې وسې کېږي چې دا کلمات ووایي مرګ ته نږدې انسان نمبر 1 چې دا دی وایي لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله دا کلمات ته وایي او یا دا وایي اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى یا الله ما معاف کړي یا الله زما ګناهونه معاف کړي یا الله په ما رحم وکړي یا الله جنت کې مې د اعلی خلقو سره شریک کړي دا دعاګانې دی کوي چې معامله ورسره اسانه وشي او د دې نه علاوه کو انسان په خوله باندې استغفر الله سبحان الله الحمدلله په خوله باندې چې کومه کلمه راځي د خیر هغه دی ووایي او د دې نه مخکې د وصیت وکړي چې ما باندې د فلاني حق پاتې دی زما د خور حق ته په ما باندې په میراث کې مې حق نه ورکړی هغې له دا حق ورسوئ ما باندې د فلاني سړي قرض پاتې دی ما د فلاني سړي نه غلا کړې وه فلاني سړي ته دا حق ورسئ فلاني سړي نه مې ځمکه په زور نیولې وه دا وله ورکړه ستا په ذمه چې د چا حقوق دي چا نه دې په زور اخیستې دي خو چا نه دې په قرض اخیستې دي ټول وصیت به وکړي ورنه قبر کې به درنه وصولې کېږي خو غور ورته وکړه دغه قبر کې دغه کنده کې به د کېدي خپل اهل و عیال او خالی لاس به دنه را روان شي نیمه ګنټه هم د سره نه ایسارېږي نن په مسجد کې ناست یو د سبا ورځې پته نه لګي سبا ورځ هم په قبر کې ده او په مسجد کې ده او په کور کې ده هېڅ پته نه لګي د سبا ورځ څه کوي چې د یوې ګنټې او د یو سیکنډ انسان هم قیمت نشي ادا کولی چې زه به دې وخته پورې ژوندی پاتې شم داسې خلک هم و دلته په دې مسجد کې به یې لمونځونه کول نن په قبرونو کې پراته دي په دې محله کې به اوسېدل په بنګلو کې نن په قبر کې پراته دي نو دا ورځ په موږ او تاسو هم را روانه ده د دې نه چې غافله نه شو نبی علیه السلام وفرمایل چې کله مړی وشي نو واویلا به نه کوي یو حدیث کې راځي چې کله خلک چغې شروع کړي واویلا شروع کړي په ځان ګریوانونه شلي